پاک پیغمبر مبارک ته وی د الله رسوله د دې اونو په جنګې باندې تیرېدم یو ځای کې د مارغه د بچو اواز مې واورېده اونې ته ورختم هغه د مارغه بچي مې راکوز کړل څادر کې مې واچول څادر مې پرې راټول کړ چې هغه مې ځان سره را روان کړل چې کله هغه مور راله بچي یو کتل بچي په جاله کې نشته مور یو خوا بل خوا کتل چې بچي مې څه شو زه یې صحیح کړم چېرې دغه سړی دی او کیدی شي ده راکوز کړي نو چې کله مال راله نو د بچو هغه اواز یې واورېده هغه مرغۍ زما د سر د پاسه تاوېده را تاوېده وی بالکل لنه وی ما ورته هغه څادر په ځمکه باندې کېښود هغه مې خور که وی دغې مور چې هغې خپلو بچو ته وکتل هغه مور په دې بچو باندې کېناسته وزرې پې د پاسه خورې کړې او هغه واړه واړه بچي د وزرو لاندې پټ کړل حالانکې مارغه کې الله څومره یره پیدا کړل که تا ځمکې ته ګوتې کړې دا مارغه تښتي او دغې ځای کې دې مور د بچو د پاسه هغه خپلې وزرې غوړې کړې دي خیر دی که زه حلاله شم زما د تنې نه زما دا سر جدا شي خو چې زما بچي محفوظ شي خیر دی خیر دی که زه مړه شم خو چې زما بچي بچ شي مرګ ته او چاړې ته یې غاړې ښودې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وی دا څادر په ځمکه باندې کښېنه چې څادر هغې صحابي په ځمکه باندې کېښود ورته وی دا څادر خور که څادر یې خور که هغه بچي په څادر کې دي او مور یې پې وزرې خورې کړي دي بچي په ترخونو کې پټ کړي دي صحابه حیران شو چې د دې مور دې بچو سره څومره مینه ده مرګ ته غاړه ښودې ده او چې زما بچي بچ شي د دواړو جهانو سردار مبارک سمدستی وی زما دې په هغه ذات باندې قسمی د هغه په قبضه کې زما روح او ساده لله ارحم بعبادی الله ډیر زیات رحم کوونکی دی په خپلو عبادو د دې مور نه په دې بچو د دې بچو په دې مور سره د مور د بچو سره دومره مینه نشته لکه څومره چې د الله د خپلو بندګانو سره مینه ده دا نن خو چې ستا د بچي سره مینه ده دا محبت د لپړه کې چا چولې دی د الله